نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د قرآن مجید دا آخری درې سورتونه چې دي دې ته قل سورتونه هم وایي او بیا د دې هر یو سورت ځان له نوم هم دی. دا لومبی سورت چې دی دې ته سوره اخلاص وایي قل هو الله احد. دې دویم ته سوره فلق وایي او دې دریم ته سوره الناس وایي. په قرآن کې د ټولو نه غټ سورت چې دی هغه دا سوره اخلاص دی. د الفاظو په بنیاد نه بلکې د مضمون په اعتبار باندې د قرآن مجید د ټولو نه غټ سورت دی قل هو الله احد. دې ته اخلاص په دې وجه وایي چې دې کې موږ او تاسو د هر عمل د الله دپاره د اخلاص او د الله د توحید او د للهیت د دې خبرې اقرار کوو. او دا صورت هغه وخت کې راغلی و چې کله د مشرکینو کې ځینو خلکو نبي کریم سلام ته ویل یا رسول الله انسب لنا ربک، موږ ته د خپل رب نسب بیان که چې دا ستا د رب نسب او کورنۍ څه ده. او یو روایت کې انصف لنا یعنې موږ ته بیان وکړه د خپل رب او بیا ورته وویل چې دا موږ وپېژنو چې ستا دا ته کوم ته رب وې او د کوم رب طرف ته ته دعوت ورکې چې دا د سرو زرو نه جوړ دی که دا د سپینو زرو نه جوړ دی که دا د پیتلو نه جوړ دی. الله رب العالمین د دغه خلکو په جواب کې دا صورت راولېږه چې قل ووایه ای پیغمبره دې خلکو ته الله احد، الله یو دی، احد یعنې تنې تنها دی، بس یو واحدی که نه واحد پسې وروستو اثنین ثلاث اربع خمس وغیره انسې راځي خو احد د دې نه پس بله انساړو شته نه، بس یعنې بلکل یو دی. بس الله الصمد، الله بی نیازه دی، بی حاجته دی، چا تیم ضرورت نشته بس او ټول خلک هغه ته حاجتمند دي. لم یلد ولم یولد، نه الله پاک بچی پیدا کړي دي او نه دی د چا نه پیدا دی، یعنې اولاد یې نشته او مور او پلار یې نشته. او دا رد دی په هغه خلکو باندې چې یهودو دا ویل چې عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. عیسیانو دا ویل چې عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د مکې مشرکینو او جاهلانو هغوی دا ویل چې الملائکة بنات الله، ملائک چې دي دا د الله لوڼه دي، نعوذ بالله. الله دې ټولو خلکو باندې دا رد وکړه چې زما نه بچي شته او نه مې مور او پلار شته. ولم یکن له کفوا احد، او د الله سره برابر هېڅوک هم نشته. نه یو ولی د الله سره برابر دی، نه یو پیغمبر د الله سره برابر دی، نه یو فرشته د الله سره برابره ده، نه یو بت الله سره برابر دی او نه یو قبر الله سره برابر دی. اسم د الله برابر نشي. لیس کمثله شیء، قرآن کې الله ویل د الله غونته هېڅ یو څیز هم نشته. بس دا په ټولو مشرکینو باندې رد دی چې چا اولیاء الله د الله سره شریک کړي وو، چا سره بوتان شریک کړي وو، چا سره فرشتې شریکې کړي وې، چا سره پیریان شریک کړي وو. الله په دې ټولو رد وکړو چې ولم یکن له کفوا احد. دا سوره اخلاص د دې فضایل ډېر زیات راغلي دي، مخکې چونکې ټایم کم دی ځکه ته مختصر دی. یو دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې سوره اخلاص یو ځل ولسته
د درېیمه حصه قرآن ولوست، درېیمه حصه قرآن. او یو حدیث کې دا راغلی چې هغه صحابي هغه په یو سفر باندې صحابه کرام تلي وو، نو هغه به چې کله په مونځ کې بل صورت ولوسته نو دا به یې ورسره ولوست. بعضې صحابه پرې اعتراض وکړه خو هغه دا عمل کو. کله چې مدینې ته رال دوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه د دې صحابي چې ده به داسې چل کو، هر رکعت کې به قل هو الله احد وایه، بل صورت به یې ورسره ووایه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل دا دې ولې داسې کول؟ هغه ویل یا رسول الله زما د دې سوره اخلاص سره قل هو الله احد سره زما محبت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې حبک ایه ادخلک الجنه، د دې صورت سره د محبت ته په جنت کې داخل کړي. ځکه دا زموږ او ستاسو د ټول ایمان صورت دی، دا د ایمان صورت دی. قل هو الله احد دې سره ایمان تازه کیږي. وروستي دوه صورتونه چې دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دا د حفاظت صورتونه دي. د حفاظت د څه شي نه د حفاظت؟ د جادو نه د حفاظت، د کوړو او د منترو نه د حفاظت، او د ټول مخلوق د شرونو نه د حفاظت، د مار لړم نه حفاظت، د کور کې د غل او د شکمار نه حفاظت، د دې ټولو څیزونو نه حفاظت دپاره دا آخري دوه صورتونه دي. ځکه چې کله یو سړی اسلام قبول کی، ایمان قبول کی، او دی بیا د دغه ایمان او د اسلام دعوت نورو خلکو ته ورکوي، دی د دین کار کوي، د ده خلاف به ډېر خلک هغه راوځي څنګه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف شوي او هره حربه به استعمالی، ستا دشمن هغه به هره حربه استعمالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله دا دوه صورتونه ورکړه چې د دې دشمنانو د حربونه او د دوی د فالسونه د حفاظت دپاره دا وایه، بس دا وایه. او یو حربه هغوی دا استعمال کړه چې لبید یو سړی و، لبید او د هغه لوڼه وې، دوی د الله په نبي باندې جادو وکړه، جادو یې پرې وکړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه فرمایي د دې جادو په ما باندې دا اثر و چې یخیل الیه، ما ته به داسې مختلف غونته خیالونه به راتلل، سوچونه به راتلل، زه په ځان پوه شوم. او یو کار به مې زړه غوښته خو هغه به نه به مې شو کولی. دا حالت په ما باندې او دا جادو چې دوی کړی و دا یو شاړ کوې و، هغه کې لاندې وچ شوی کوې و، هغه کې لاندې دا ایښي و، او دا یې ویښته دی، ویښته دوی د خپل سر ویښته راغستي و او هغې له یې غوټې ورکړی، عقد غوټې، او په هغه یو یو غوټه باندې جادو کړی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغې سره پریشانه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروت و، د نبیانو خوب هغه غافله خوب نی، هغه یخ بیدار خوب. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ د نبیانو خوب داسې چې سترګې م پټې خو زړونه م بیداري. دوه ملایک رال، یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر ته ودرېد، یو یې خپو ته. د خپو واله د دې سر واله ته ویل هغه دا کس دی چې جادو پې شوی؟ او ویل او ورته ویل چا پې کړی؟ پلانکي او پلانکي پې کړی. کوم ځای کې دی؟ هغلته دی. الله رب العالمین ورله دا دوه صورتونه راولي چې دا دوه صورتونه ته وایي تا باندې به جادو اثر نشي کولی، او دا صورتونه ویل پکار دي، دا صورتونه ویل پکار دي. کله ویل پکار دي؟ هر فرض منفس یو یو ځلې دا ویل پکار دي. حدیث کې راغلی څوک چې دا وایي د ده به حفاظت کېږي، او د ماښام او د سهار نه پس درې ځلې ویل پکار دي، درې ځلې. او د ورځې په شروع کې 3 ځل ویل پکار دي، او د شپې په شروع کې 3 ځل ویل پکار دي. او چې کله اوده کېږي نو د هغې نه مخکې د اوده کېدو نه مخکې دا 3 صورتونه ووایه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. او بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم به داسې وکړلې، داسې، او په ټول بدن وې لاسو مږل، بیا به یې 3 ویل، بیا به یې داسې وکړه، بیا به یې دا 3 ویل، بیا به یې داسې وکړه.
او که څوک دا درې واړه په یو ځل درې ځلې وایي او داسې کوي دا هم جایز دي دا به یې وکړل او چې کله کمزوری شو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي بیا یې ما ته ویل چې دا ووایه او زما په بدن یې لاس ومږه دې سره حفاظت کېږي الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ووایه ای پیغمبره زه فنا غواړم په رب د فلق باندې فلق شلیدو ته وایي چودو ته وایي رب الفلق یعنی سحر راوخیږئ او شپه ترې نه ختمه کړي دا فلق شو یا دا دی چې هغه دانې تخمونه اوچوي د هغې نه منځ نه تیغه راوباسي د څه شي نه فنا غواړم من شر ما خلق د شر د ټول مخلوق د شر د ټول مخلوق دا دعا سحر او ماښام درې ځلې وایې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق کریم سلام فرمایي د الله په ټولو صفاتو پناه غواړم د ټول مخلوق د شر نه ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د هغه څیز نه چې هغه په تیارو کې راځي تیاره راخواره شي پیریان هم راخواره شي حدیث کې راغلي تاسو د ماښام نه پس چې تیاره ولګي خپل بچي بهر ته مه راوکاږئ ماشومان ځکه دغه وخت کې پیریان راخورېږي هسې نه دا درنه ونیروي دا بچیان نو دغه وخت کې دا شریان راخورېږي د شپې غله راخواره شي د شپې ډاکوان راخواره شي قاتلان راخواره شي د دې ټول نه یا الله زه پناه غواړم ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد او د شر د هغه نه چې هغه پوکي په غوټو کې ورکوي جادو چې کله کوي تارونو له غوټې ورکوي یا ویښتو له غوټې ورکوي یا بل یو څیز له یعنې دې سره دا انسان چې دی دا تړي او د جادو بیا خپل قسمونه دي هغې باندې ټیم بیا ډېر لګي په مال جادو کیږي کاروبار باندې جادو کیږي د انسان په نطفه باندې جادو کیږي د ده په بچو باندې جادو کیږي یعنې مطلب د دې څیزونو نه وکاږي بس دې نه وکاږي او د هغې بیا حل چې دی هغه د قرآن دی بس دا سورتونه دي دا ویل پکار دي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینه کوونکي نه کله چې دی کینه کې راشي ځکه سړی چې د چا سره په کینه کې راشي که نه دی بیا په یو خبره مسره نه کوي دی بیا د هغه په خلاف دروغ هم وایي تهمتونه هم لګوي دا هر څه کوي خو هغه ته نقصان رسوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ووایه ای پیغمبره زه پناه غواړم په رب د ټولو خلکو اله الناس چې معبود دی د ټولو خلکو بیا څنګه دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو د خطرناک شیطانانو نه خناس خطرناک شیطان ډېرې معنی علماو کړي خو بس د ټولو نه چوړم دا دی چې خطرناک شیطان چې هغه خلکو ته نقصان رسوي الذي یوسوس فی صدور الناس هغه شیطان چې هغه د انسان په زړه کې او په سینه کې شکونه ورچوي وسوسې ورچوي ځکه حدیث کې راغلی دی چې شیطان ته کم سړی ډېر محبوب دی خوښ دی چې کم پریشانه او سوچونو کې او وهمونو کې دا شیطان وایي بد دا زما کور دی دنه زه ډېر کار اخیستی شم من الجنة والناس الله فرمایي دا شیطانان په پیریانو کې هم شته او په انسانانو کې هم شته بعضې وخت کې دا د پیریانو شیطان دی د ابلیس دا دومره کار نشي کولی څومره چې دا د انسانانو شیطان څومره کار هغه کار هغه شیطان ده ته حواله کړی دی د انسي شیطان ته وایي زه ته کوه بس زه به بېغمه یم که نه نو تا دی دا صورتونه وایو او د قرآن په ختمېدو باندې سوره فاتحه ویل پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دعاؤك اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا الله دا کم مجلس چې ستا د کتاب دی او ستا دا بندگان تا ته ناست دي، یا الله دې کې هغه خلک هم شته دی چې تا له د هغوی نه حیا راځي، او دوی کې هغه معصوم بچیان هم شته دی چې هغه د هر قسمه خطا او ګناه نه پاک دي، او یا الله دې کې هغه ځوانان او نوجوانان هم شته دی چې ستا په دې کور کې تا ته لاسونه اوچت کړي دي. یا الله دا کومه دعا چې ستا د کتاب د ختم نفس موږ غواړو، یا الله زموږ دا دعا قبوله کړي. یا الله زموږ دې دعا کې د قبولیت اثر پیدا کړي، او یا الله د قرآن مجید دا ختم او ترجمه او تفسیر دې کې یا الله موږ نه کومه کمی کوتاهي او خطایي شوي هغه راته معاف کړي. یا الله په دې قرآن باندې موږ یا الله عمل کوونکي جوړ کړي، یا الله عاملین هم جوړ کړي. یا الله دا چا چې دا قرآن مجید ختم کړی د دوی په عمر کې خیر او برکت واچي، د دوی د والدینو په عمر کې خیر او برکت واچي، د دوی په کورونو کې خیرونه او برکتونه او خوشحالۍ راولي. او یا الله رب العالمین د دې قرآن مجید چې تا ورته د هدایت کتاب ویلی دی، یا الله د دې په وجه موږ له هدایت راکړي. تا ورته د رحمت کتاب ویلی دی، یا الله د دې په وجه په موږ رحم وکړي. او یا الله تا دې قرآن ته د نصیحت او د تبیان کتاب ویلی، یا الله زموږ دپاره د نصیحت جوړ کړي. او یا الله تا ورته د شفا کتاب ویلی دی، یا الله دا زموږ دپاره د روحاني او د جسمانی ټولو بیمارو شفا جوړ کړي. او یا الله دا کوم صورتونه چې ولوستل چې دا د حفاظت صورتونه دي، یا الله ستا د ټول مخلوق د شرونو نه موږ له حفاظت راکړي، د هر طرف نه یا الله حفاظت وکړي. یا الله د هر شر نه حفاظت وکړي، د ټول مخلوق د شرونو نه حفاظت وکړي. او یا الله دا دې مجمع کې چې څومره خلک ناست دي او د چا څومره حاجتونه دي، یا الله د دې کتاب په خاطر باندې د دوی شرعي حاجتونه ټول پوره کړي. چاته څه پریشانۍ هم دي، یا الله پریشانۍ یې ختمې کړي. یا الله څوک بیماران دي ته ورله شفای کامله عاجله ورکړي. او یا الله څوک پریشان حالي دي پریشانۍ ختمې کړي. د چا بچي مسافر دي، رونه مسافر دي، یا الله د هغه مسافرو حفاظت وکړي. او څه دپاره یا الله مسافر شوي دي، یا الله هغه حاجتونه یې پوره کړي، هغه مقصدونه یې پوره کړي. او یا الله زمونږ بچي زمونږ دپاره د سترګو یخوالی جوړ کړي، زمونږ مور او پلار یا الله زمونږ دپاره د نجات ذریعه جوړ کړي. او یا الله ستا د رضا ذریعه یې جوړ کړي. او یا الله رب العالمین زمونږ دا کلی ستا په دې کلام باندې آباد کړي، زمونږ دا مسجد آباد کړي، د ټولو مسجدونو حفاظت وکړي، زمونږ د مدرسو او مرکزونو حفاظت وکړي. او یا الله دې ملک باندې د خیر او د خوشحالۍ فیصلې راولېږي، او د دې قرآن مجید دا ښایسته نظام او قانون یا الله په دې ملک کې راولي. او یا الله رب العالمین بیا هم دا دعا کوو چې زمونږ د دې ملک هغه تور سرې، زمونږ د دې ملک زمونږ د ټولو خور عافیه صدیقي یا الله د دغه ظالمانو د دې جیل نه را رها کړي او خلاصۍ ورته ورکړي. او یا الله رب العالمین چا چې دې کې هلې ځلې کړي، څوک پکې هلې ځلې کوي، یا الله د هغوی په عمر، د هغوی په مال او په بچو کې خیر او برکت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.